دی کدا د بابا سے لکه یو مولا تقریر کولو چې دمړو پشپسو کلوا پخا کی د ثواب دی کیرپو کی دا ثواب دی پلانې پو چرک چالول کونو نیغ به جنت ته ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زولې جنت ته نه چرګ حلال کړي چا مولا کور ته تللی ویل چې دا چرګ کم زیو ویل خو تعال ته مانځه کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته زینو مام دا چرګ رونی و چې زه جنت ته لاړ شم ستا ویل خدای کور روان کدا خو زه خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم ولې دې چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زمړې ویل سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې ویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنې کو خزه ورته پاسه بیختی وزه خول لدی وړي ویل زمړم چرګ دی ولې حلال کړې مړم مړ وې جنازه دې روانه مړه وړه دې دیریلا چې لحد کې ورکوس کړه ده خزه ویلو درګي مالې سو وصیت کړو ورکوزه شوی ده ول خختې در پسې لګي بیختی وزه بندای دی ول مړ اچرګ ول خودره غنو پاس چرا ټوپ کړه ده आवाज کړه ده ول خلک واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی ده راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ول د چاپلار خو به تعالی کی نو یو وروړه هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدایا تانه تا کچرو تا اسپیټال ته می ضرورت مته دا دعا هر ځای ته چې ورشه شرمخان پکې نه چی خوري دي فناکای دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي په نیل کې وګورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خو ځشین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم بچ پلار روان دي کارغه په مخه ورغله ویل ماما په خیر شه ویل بس خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیال وکړي دوی چې د خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریږي چې ګیره د سپینه شي او پرې دي نو په بم ولګي نو څه کا پرې دي نو پتا څه کارغه ورته وی چې ماما چې ته دومره خشوي ته خو کارغان خوري زمزم حج وې راځه خوريه چې مخ کې تله د چرګ په مخ ورغله ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ویل خوريه ډېرې بدې چارې مې وکي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ویل ماما زم در سره پلاره ګیدړ مخ کې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پر راغلي دا یو سوري ته ننوتی دي چې څه شمونو خوري په دې کې بشپه تیر کونو سار به بیا چې ننوتی دي نو ګیدړ وای چې ما خورایونو زه خو به ودشمه او تاسو لمبر په لمبر سوکای کوي چې سوکران وړه راخه کارغه اول سوکای بزو چرګو د شوه دی کارغه تایل چې خوریا راشه کنه په دې پنځو زما په دې خپوم زور کوا خبرې بکوش په بتیریږي چا ورته رانیز دې شوه دی ورته خوریا یو تپوس در نه کومه خو که جواب درانه کو نو مرګ دې زیادي ول ماما وایا ودا تورواله په تاسو کې د کم سن نه را روان هغه ماما والله که څه خبرې مخ خدای دې څه پیدا کړی ول بس جواب درانه کو خلپ خلای ورا چوله چې سات تیر د چرګ را پاسونه چې خوریا پاس استاد سوکای نمبر دی
وې ډېره ښه ده کارغه څه شو داسې بار لګتلی چې چرګ رانږدې شو چې خوریا وې زما په دې خپوم داسې په دې پنجو زور کوو خبرې اترې به کوو شپه به تېرو یو تپوس در نه کوم که د حالو نه وي نو مرګ دې ځای دی وې ماما څه تپوس